قرآن کریمات اللہ رب العالمین یو عظیم الشان کتاب دی. قرآن کریمات چې په چا باندې نازل شوی دی هغه ته هم الله رب العالمین یو لوی درجه ورکړې ده. لوی درجات الله رب العالمین هغه ورکړي دي. که دا قرآن کریمات په کوم ځای کې نازل شوی دی هغه ته هم الله رب العالمین یو لوی مقام ورکړی دی. دا قرآن کریمات په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او دغه پیغمبر ته الله رب العالمین لوی درجات ورکړي. قرآن کې دا څه وایي؟ ورفعنا بعضهم درجات. الله وایي من بلندوالی ورکړی دی، اوچتوالی ورکړی دی بعضهم یو پیغمبر سره چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. دا په څه بنیاد؟ دا په دې بنیاد باندې چې الله رب العالمین یو لوی کتاب ورکړی دی چې هغه قرآن کریم ورکړی شي چې موږ سره راغلی شوي سو د هغې د ختم په باره کې. که دا قرآن کریمات په کوم ځای کې نازل شوی دی هغې ته هم الله رب العالمین لوی مقام ورکړی چې غار حرا ده. خلک ځي هلته کې د هغه ملاقات ته خلک ځي. که دا قرآن کریمات په مکه مکرمه کې الله رب العالمین نازل کړی دی هلته کې چې انسان عبادت وکړي هغه د الله رب العالمین په نسبت د نورو ځایونو باندې اوچت درجات ورکوي. دارنګه که په مدینه منوره کې الله رب العالمین دا قرآن کریم نازل کړی دی هغه ته هم الله رب العالمین یو لوی مقام ورکړی دی. که دا قرآن کریمه د یو ماشوم په زړه کې وي نو هم دا ماشوم په نسبت د نورو خلکو باندې دا ممتاز دی. دا خلک عزت کوي. هلکه تعلیس یې دی ماشوم دی خو لیکن بیا هم د دې خلک قدر کوي، عزت یې کوي. دا په څه بنیاد؟ دا په دې بنیاد چې د دې په زړه کې د الله رب العالمین لوی قرار پروت دی. دې الله رب العالمین لوی عزت ورکړی دی. لکه خلک ډېر دي، زر خلک یې د 2000 مجموعي خو لیکن خلک پکې داسې کس ګوري چې هغه موږ ته جمع راکړي. هغه کوم کس ګوري؟ هغه کس ګوري چې د چا په سینه کې د الله رب العالمین کلام پروت دی. دا قرآن کریمات که د چا په سینه کې پروت دی د دې قرآن کریمات که د یو کاغذ سره که د یو د خطي سره د دې اتصال او پیوستوالی راشي هم د دغه کاغذ د دغه خطي هغه هر انسان هغه عزت او احترام کوي. دا په څه بنیاد؟ دا په دې بنیاد چې د دې د قرآن کریم سره اتصال راغلی دی. میزونه ډېر دي، ځینې خلک پکې چیپس کي، چیپ خلک څکي، اوبه پې خلک ځان ته ږدي. خو لیکن چې کله په دې باندې قرآن کریمه خلک کښېني نو اوس دا ممتاز شه د نورو نه. ولې؟ ځکه په دې باندې د الله رب العالمین کلام ایښودلی شوی دی، په دې باندې د الله رب العالمین کتاب ایښودلی شوی دی. نو دا قرآن کریم یو لوی کتاب چې د دې باید هغه احترام وشي. خو ما چې کوم حدیث ولوستو قرآن کریم کې الله رب العالمین آیات ولوست. قرآن کې دا څه وایي؟ وهذا کتاب. دا قرآن کریمات کتاب یو لوی کتاب دی، عظیم الشان کتاب دی، مبارک د خیر نه ډک دی. دا د برکتونو کتاب دی. برکتونه څه دي؟ چې انسان کور کې نو اول پکې خلک څه کوي؟ تلاوت د قرآن پکې کوي چې په دې کور کې برکت راشي. سړی د دوکان یې ویستو دا اول پکې خلک تلاوت وکړي، ختم پکې وکړي. دا په څه بنیاد؟ دا په دې بنیاد باندې چې په دې کې برکت الله رب العالمین راوړي. نو دا قرآن کریم د برکتونو کتاب. مخکې مو وویل چې د دې قرآن کریم چې له څه سره اتصال راغلی، پیوستوالی راغلی، نو هغه د الله رب العالمین یو لوی شان ورکړی. حدیث چې ما ولوستو الصیام والقرآن یشفعان للعبد. دې روژې ته الله رب العالمین ته دومره لوی فضیلت ولې ورکړی دی؟ ځکه په دې روژه کې الله رب العالمین عظیم الشان کتاب نازل کړی دی او د دې روژې په باره کې صحابه به شپږ میاشتې دا دعاوې غوښتله چېرته دې روژې ته ما ژوندی وساتې. دا د څه په بنیاد؟ چې دې روژې ته الله رب العالمین یو لوی فضیلت ورکړی دی.
هغه لوی فضیلت ورته الله رب العالمین په دغه کتاب سره ورکړی او دارنګې په دې روژه کې دغه شانته یو ليلة القدر شپه چې ده چې الله رب العالمین ورله لوی فضیلت ورکړی دی دا یې په دغه بنیاد ورکړی چې په دې کې الله رب العالمین دا لوی کلام او لوی کتاب هغه نازل کړی دی نو د دغه قرآن کریمه چې دا اوس یې کوم ختمونه کېږي مفتي صاحب یو لوی هغه تکلیف یې تېر کړی دی وخت یې درته ورکړی دی ماشومانو ته او اوس به د هغوی یو لویه خوشحالي څه ده چې هغه د دې ماشومانو ختمونه دي او لویه خوشحالي هغه دا ده چې د دې نه پس چې انسان کله وفات شي انسان کله حساب و کتاب د انسان سره الله رب العالمین کوي نو د دې انسان مور او پلار ته الله رب العالمین تاج ورکړي خلک خو ډېر شته خو دې انسان مور او پلار ته الله رب العالمین دا تاج دا جنت دا سپارش دا شفاعت دا الله رب العالمین ولې قبلوي ځکه چې د ده په سینه کې الله رب العالمین کلام ورته ویلی دی کتاب ته زده کړی دی د الله رب العالمین کلام الله رب العالمین دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا